چې د ماشوم کا سالانه دغه کوي کیک دی کالی پوره شو دا د انګریزانو رواج دی د زناورو دا چې څوک کوي د انګریزانو غلامان دي او هغوی پسې روان دي ښه کار نه دی او زناور د عقل نه کار نه اخلي چې یو کال یې پوره شو د ده کال په عمر کې کم شو که زیات شو نو ګوسه ته څنګه سیره مناوې مړی بټو مړ دی فلان کې مړ دی د 54 واس دغه دی پیدائش دی هلکه خبر کې زوړ شوی دی چینجو خوړلی دی فلان کې سړی خوړلی دی تیجي شن مناوې دا د بې عقلو کار د لیډرانو د دې خانانو اربابانو د دې دا کار دی چې زما زوی شو نو زه نسې کیک دې پرې کړه کیک دې پرې کړه څه چلو شو کیک دې پرې کړه څه چلو شو څه د دنیا فایده ده پکې او د آخرت فایده ده پکې نو د بې عقلو د انګریزانو لمنې نیولې ده انګریزان خو په آخرت یقین نه لري ته خو مسلمان یې د یو مسلمان په حیثیت دا څه شي کې خیرات کوه د خدای په نوم کیک مې پرې کړه د فلان کې سالګیره مناوه او هغه 25 کاله مړ شوي مخکې د دې سالګرې څه فایده ده د دې کیک پرې کولو څه فایده شته دا سړي به ورته ولاړ دا مردار شکلي او اخبار کې به تصویر راشي چې کیک کاٹ رہے ہیں او دا اخبار والا ډېر شیطانان د ښځو تصویرونه وی فلان کې ښځه دا ګوره کرکټ ته ناسته ده په تماشه د ظالم بچو دا څه له چاپ کې دې کې څه فایده ده امت ښځه ولاړه ده دا انارکلی میں سودا لے رہی ہے بازار پہ جا رہی ہے دا څه شی دی دا چې معاشره سو خرابوي که نه نو په دې طریقې خرابوي د ډمو تصویرونه او غیر ضروري ډمو ښځه ده کرکټ ته ګوري دا څه شی دی چې تا چاپ کړ نو دا سیرې کول کاټ کول دا د جاهلانو رواجونه دي دا مه کوئ دا جرم دی قسم دی زمون ښکلی پیغمبر ویلی دی چې تاسو به پخوانو خلکو پسې روان شئ که هغوی سوړي ته ننوتي د سمسرې تاسو به هم ورپسې ننوځئ چې دې کې جوړې څه چل دی وی صاحب څوک یاد دی یهود او نصارا یادوم که نه که اودسمات یې هغوی خوړلي دوی خوري هغوی په ولاړه ټیزنو خوراک کوي دوی په ولاړه شروع کړي زما هغه پرنسپلان ډېر بدي شي او درخواست ورته کوم چې د خدای ظالمانو په دې هلکانو جامې ولې بدلې کړې تاسو ورته تعلیم ښیئ دا جامه موله ولې بدله کړه کوټ پتلونه و دلته به هلکې یو هلک ته مې دا ولې وایي که نه اغوندو پرنسپل دا 200 روپۍ جرمانه دي نو یا د خدای بنده ته ورته اردو ښیې ټکنالوجي ښیې ساینس ښیې انګریزي ورته ښیې جامه دې ولې بدله کړه د دې ماشوم ذهن تا بدل کړ چې ستا عزت درې په دې جامه کې دی او ستا مشران هغه دي چې دا جامې اغوندي هغه کوم دی ناست دي هغه مردار په خپله قوم غرق دی دا ولې په حاکمان غلط راځي دا قرآن شریف آیات ته زمون پیغمبر ویلي وکذلک نولی بعد الظالمین بعضا مما كانوا یکسبون زه په ظالمان مقرروم او حضور پاک وی فاعمالکم اعمالکم ستاسو عملونه دا ستاسو حاکمان دي که عملونه مخوی خدای پاک برباند نه حضرت علی سے وفات کېده چا ورته ویل ازوی خلیفه کوي نه ما پکې څه خوشحالي لیدلې ده که خدای تاسو نه خوشحاله نیک سړی به در باندې مقرر کړي او که خدای نه خفي ظالم به در باندې مقرر وي خدای په دې خفه دی زلزلې ولې راځي هر څه اسباب یې چې د هغې مزې خدای سره دي هغه اسباب خو نور کلم په دې وخت کې ولې راغله نو د پرنسپلانو ته دا درخواست کوم چې د خدای دپاره دا کوټ پتلون ختم کړه وړونه اول خو جامه اخیستل څومره ګران دي په سوونو روپۍ پې لګي دیم د هلک ذهن ولې بدلوی خپلو قومي جامه زمونږ د جامې نه ښکلې جامه شته پاکستان ښکلې جامې دي اغوندي سپینې خړې سرې هر څنګه چې دا لکۍ ورته ولې ځوړنده وی تاسو په دې خبر یې چې دا لکۍ څه شی دی نو دا پرنسپلان ډېر ظالمان دي دغه خلک چې د انګریزانو لکۍ نیولې ده ورپسې روان دا سیرې کې کټ په کټ کې سالګیره مناوه دا څه شی دی د بې عقلو د لیونو کار دا رواج پرېږدی
قسم دې چې خپل دینی غیرت درکې نه راغله او قومي غیرت درکې نه راغله او د اسلام غیرت درکې نه راغله د قشان بذلیل او خواري انګريز په خپل جامه باندې فخر کوي او موږ د پردي ډیران خريو یو نن